په مسلمان باندې د مسلمان امداد کول لازم دي. معنا دا ده که یو مسلمان په سخته کې دی، په تکلیف کې دی، ظلم پې څوک کوي، بربریت پې څوک کوي، جبر پې څوک کوي، نو په دې مسلمان باندې، په دې بل مسلمان باندې د دې کمزوري مسلمان مدد کول څه دي؟ لازم دي. دا د مسلمانۍ هم شان دی، دا د انسانیت هم شان دی. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انصر اخاک ظالما او مظلوما. نبی علیہ السلام فرمائی د خپل رور مدد وکا که هغه ظالم وي او که مظلوم وي. صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د نبی علیہ السلام نه تاسو کو د الله رسول دا خبره خونګ پیجنو چې یو سړی مظلوم دی او ته د هغه سره تعاون او مدد وکي، خو په دې نه پوهیږو چې د ظالم به څنګه مدد کولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکیمانه جواب فرمایلو. صحابه ته نبی علیہ السلام فرمایل چې د ظالم سره مدد دا دی چې دی د ظلم نه منع کا، او د مظلوم سره مدد دا دی چې په د باندې څوک ظلم کوي د هغه لاس ونیسه د ظالم. ځکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمائے دے. نبی علیہ السلام فرمائی من اغاث ملہوفا كتب الله له 73 مغفرة واحدة منها صلاح أمره كله و72 له درجات يوم القيامة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې څوک یو مصیبت زده دی، کمزور دی، مصیبت زده دی، مظلوم دی، کمزور دی، ضعیف دی، د هغه فریاد رسی وکي، هغه د ظلم نه بچ کی، دا هغه امداد او مدد وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دې سړی ته به الله پاک او یا پیرا یا دری او یا پیرا الله به ورته بخنی وکي، دری او یا کرتا، یعنی دری او یا بخنی به الله پاک د په نصیب کې ولیکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو بخنه به د دنیا د ټولو غمونو د پاره کافی شي. څومره چې په دنیا کې مصیبتونه دي، غمونه دي، بیماری دي، پریشانی دي، سدي دا یو بخنه به د دنیا د ټولو غمونو د پاره کافی شي. پس وجبانی دا د مظلوم په امداد باندې الله ول دومره ډیر لوی انعام ورکي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلا چې دا او دو او یا بخششونه دا به د قیامت په ورځ الله پاک د پاره ایثار کی، ځکه هغه ډیره سخت ورځ ده. او دا غي د پاره به د دو او یا بخششونه الله کی دي چې څومره د قیامت غمونه او همونه په د باندې راځي، دا بخششونه باغې ته مخکیږي او دی به الله د سزا نه بچ کی. دا په صبر دا دومره الله جل شانه دا دومره انعام ورکي. دا د مظلوم سره په امداد باندې، د مظلوم سره په مرسته باندې دا دومره الله پاک امداد کی. دا سی وشولا واقعات مفسرین ذکر کړي کتابونو کې. عامر ابن شرحبیل دا یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی.